الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک او بیا دا غوی د نبوت متعلق چې کله هغوی ته پیغمبري میلاو شوه د هغې څه ناڅه حالات مو دا مخکې جمعو کې درته بیان کړي. حضور پاک مبارک باندې چې کله دا آیتونه نازل شو په غار حرا کې دا ما چې ولوستل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی خپل کور ته او چې کور ته راغی نو یخني کېدله وجود یې رپېده. چې وجود یې رپېده نو بیبي ته وایي حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وی زملوني په ما څادر واچوئ. نو چې کله هغه یری هغه تکلیف دې ختم شو نو ټول حال یې ورته ووایي او بیا هغې ورقی بن نوفل د تره زوی له بوته. دا مې تېره جمعه درته غالبا دا خبره کړې وه. ورقی بن نوفل ته مکمل تپوسونه وکړل د حضور پاک نه او دی ورته ووایي چې دا هغه فرشته ده چې په کوم په حضرت موسی علیه السلام راغلې ده. افسوس چې تا دا خپل خلق د خپل وطن نه وباسي او زه دې مدد وکړم. حضور پاک وفرمایل او مخرجیهم دی به مو باسي. زما خو د یو لوی قوم سره تعلق دی وی یو ستا په شان خبرې چې چا کړي دي نو هغه د وطن نه ایستلی شوی دی. حضرت خدیجې رضی الله عنها هم حضور پاک له تسلی ورکړې او ورقی بن نوفل هم تسلی ورکړې. 3 کاله پس حضور پاک روانو غار حرا ته. نو هغه فرشته چې په غار حرا کې مخکې لیدلې وه هغې بیا ولیدله د اسمان په غاړه کې او د اسمان دا ټوله غاړه پې ډکه وه. نو حضور پاک فرمایي بیا یرې واغېشتم او کور ته واپس رالم. وی بیا را باندې یخني راله. نو بیا بیبي ته وایي دسروني زملوني ما باندې څادر واچوئ یخني مې کېږي. نو هغه فرشته دروازې لره ورسېدله. نو دا آیتونه تلاوت کړل یا ایها المدثر قم اے څادر اغوستونکي یا پاسه فانذر دا خلق زما د عذاب نه ویروه. ټول په عذاب کې پراته دي ځکه چې خدای له شریک لټای او شرک ډېره خطرناکه ګناه درونه. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وی چې وغواړم هره ګناه به درته وبخم خو ګوره شرک ته بخم. د دې بخنه نشته. د مکې د دې ټولو کافرو سره چې د نبي علیه السلام د مقابلې راغلي او هجرتونه راغلل او صحابهونه کورونه پاتې شو او بیبیانې ته پاتې شو بچي شهیدان شو او د حضور پاک غاښونه مبارک دا ټول د شرک په مقابله کې ګورې خدای دې د شرک نه ساتي. بعضې خلک ګورې رونو په خولې اوس هم ځان ته مسلمانان وایي دعوه د مسلمان کوي لیکن د هغې نه په بعضې خبرو کې د شرک خبرې د خولې نه وځي. شرک یوازې دې ته نه وایي چې سړی بت ته سجده ولګوي. دا یوازې شرک نه دی. شرک دې ته وایي چې بت ته سجده ولګوي او د الله نه ما سوا بل څیز ته سجده لګوي. دا هم شرک دی. او که د خدای خاص صفتونه مخلوق له ثابتوي ګورې دا هم شرک دی. هغه صفتونه چې د الله دي د الله په شان علم دا بنده له ثابتوي حضور پاک له یا پیغمبر له ثابتوي دا هم ګورې شرک دی. د خدای په شان قدرت او طاقت دا مخلوق له ثابتوي پیغمبر له دې ولې ثابت نه کړي دا هم شرک دی د صفاتو. نو زما رونو حضور پاک مبارک ته اعلان کی انذر دا خلق یاره ود دې کفر او شرک نه
دا عذاب نه ویره و دا د عذاب سببونه دي. وربک فکبر، د خپل رب تعظیم بیان که د نورو خلکو نه ګورې. د تعظیم لایق صرف پروردگار او د هغه مبارک ذات دی، بوتان نه دي. وثیابک فطهر، جامې پاکې وسات، ښکلې جامو کې ګرځه، څنګه چې مخکې نه پاکې دي هغسې پاکې وساته. یا اعمال دې پاک وساته څنګه چې د مخکې پاک ساتل. والرجز فهجر، او څنګه چې اوسه پورې تا د بوتانو نه ځان ساتلی دی دقسې رستم ته ځان ساته. دا 3 کاله پس دا هغه لومبی وحې نه پس دا وحې نازله شو. حکمتونه پکې شته چې دا 3 کاله وحې ولې بنده وه. خو د طالبانو خبرې تاسو ته نه کوم، ګرانې خبرې. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها ته وفرمایل وی ما ته خدای حکم وکړ چې خلک زما د عذاب نه ویروه. نو زه د خدای پیغمبر شم، ځکه چې د خدای استاذ یم، جبریل الله رالیږي. د ټولو نه مخکې په ښځو کې حضرت خدیجې رضی الله عنها ایمان راوړه. ایمان څه؟ بالکل دا منم چې الله یو دی، او تا د خدای پیغمبر منم چې هغه کوم حکم درته وکړو موږ ته یې رارسوي. او په ماشومانو کې د حضور پاک یو غلام زید ابن حارثه، دا د بیبي خدیجې غلامو، او هغې نبي علیه السلام ته بخلي. نو په غلامانو کې دی اول نمبر مسلمان شو. او په بالغانو کې سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول نمبر مسلمان شو. او په هلکانو کې حضرت علی رضی الله عنه اول نمبر مسلمان شو. او هغه ورقه ابن نوفل دا هغه متعلق یو ځل بیبي خدیجې د هغه دې درمیان کې بیا وفات شوی چې نبی علیه السلام ته د الله له طرف نه حکم شو د رسالت چې خلکو ته رسونه وکړه. نو دې نه مخکې هغه غریب مړ. نو نبی علیه السلام نه خدیجه رضی الله عنها تپوس کوي وی دا ورقه ابن نوفل به څه حال وی؟ هغه خو ستا نبوت منلی و، دی ویلي چې دا کومه کس تا لیدلی دی په غار حرا کې دا د خدای فرشته ده، دی ویلي. او دی ویلي چې که قوم دی وباسي زه به دې مدد کوم. لیکن د دعوت ستا د رسالت د پیغام د رسولو د حکم نه مخکې مړ دی. تا خو هغه ته نه دي ویلي چې په ما ایمان راوړه، ځکه تا ته دغه وخت کې د خدای طرف نه دا حکم لا نه میلاو. د ده به څه حال وی؟ خدیجې وی ما په خوب کې لیدلې په یو باغ کې په سپینو جامو کې. دا د دې خبرې نښه ده چې دله به خدای جنت ورکړي. ولې لا دعوت حضور پاک ته دا امر نو شوی اډر چې خلکو له دعوت ورکړي، دا یې نه مخکې مړ. او د حضور پاک د مدد ارمان یې کړی او منلی یې کړی. دا لومبي مسلمانان. حضرت ابوبکر صدیق ته چې وی زه خدای پیغمبر کړم رسول، نو حضرت ابوبکر صدیق فورا اومنه، بی چونو چرانه، اس قسمه غږ یې ونه کړ. بالکل ما زما دوست دی، ځکه دا د حضور پاک د هلکانې ملګرې دا دوستانه وه. ما تا کې چېرته دروغ نه دی لیدلی، ته مې رښتونې لیدلی، ما ومنلې. بالکل ایمان مې راوړه، مسلمان شوم. هسې دنې یو تپوس کومه چې یو دلیل خو را تاسې وښایه، په دلیل نه مسلمانېږم. نو د ابوبکر صدیق یو زمانه کې چېرته تللی و یو علاقې ته، نو هلته ورسره د یو کاهن ملاقات شوی، د پخوانو کتابونو عالم و. نو چې دی یې ولید او د دې سترګو ته او د مخ ته یې وکتل، هغه د پخوانو کتابونو عالم. نو دنه تپوس وکړه ستا څه نوم دی؟ وی دا. وی د پلار دې څه نوم دی؟ وی دا. وی د کوم قوم سره تعلق لري؟ د بنو تیم سره. وی قبیله د قریش ته وی. وی ښه یو سوال درته کوم، ما ته دې دا مټ لغوندې وښایه، او یو روایت کې راځي چې دا روند دې راته وښایه. هغې زما په روند څه کوې؟ وی زما پکې یو غرض دی. پخوانو کتابونو ملا وته وی نه زه چاته رونونه نه ښیم. وی نه ما ته وښایه، زما پکې یو مضبوط غرض دی. وی څه غرض دی؟ وی ته ما ته وښایه. خلک ورته وی وښایه رون خول کې څه دي؟ نو حضرت ابوبکر صدیق ورته خپل رونو ښه. نو هغه د پخوانو کتابونو عالم ورته وایي وی ته به آخر زمانې د پیغمبر لومبی ملګری او د هغه لومبی خلیفه به په دې رون دې دا داغ پروت دی، او ستا دا شکل او دا نقشه زموږ په کتابونو کې پرته ده. ستا د نقشې نه، د نسب نه، د نوم نه او د دې داغ نه دا معلومات ما غشتي دي چې ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبی ملګری او لومبی به خلیفه. حضرت ابوبکر وایي زمانه پکې ډېره تېره شوه، دا خبره ما نه یېره وه بالکل، هېچا ته مې غږ نه دی کړی. خو چې حضور پاک دا خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي لیکلې ده دا واقع چې حضور پاک نه تپوس وکړه چې هسې د نبوت یو نښه خو راته وښایه. نو حضور پاک ورته وفرمایل وی پلانکې علاقه کې چې کم د پخوانو کتابونو هغه سړي ستا هغه عالم ستا پرون کم داغ کتلی دا زما د پیغمبر نښه. وروڼو ګورې دا د غیب علم نه دی ښه، د غیب علم یو الله له دی، دې ته معجزه وایي. حضور پاک که کله داسې یو خبر ورکړی دی دې ته معجزه وایي. د پیغمبر معجزه دې ته وایي چې پیغمبر به هغه کار به د پیغمبر نه صادریږي چې ابا د عام عادت او عقل نه باري.
دا معجزه او دا علم غیب فرق دی. علم غیب چې کم سړی د یو څیز عالم شو نو هر وخت کې په علم خپل قدرت او طاقت دی. او معجزه باندې د پیغمبر هر وخت قدرت نه کله چې خدای غواړي نو ښکاره کوي او کله چې ونه غواړي نه ښکاره کوي. لکه د بیبي عایشې صدیقې نه په یو سفر کې امیل ډوب شوی نو صحابه پسې ګرځېدل د مانځه وخت شو اوبه نشته. صحابه وایي اوبه نشته صاحب څه به کوو؟ نو د تیمم حکم نازل شو او حضرت ابوبکر ته خلکو پیغور کوي دا ګوره د عایشې د لاسه ټول مسله خرابه ده، که دې نه امیل نه وی رک شوی نو دا دې موږ به نه کړېدو، اوبه نشته څه وکړو؟ تیمم نازل شو. صحابه امیل پسې ګرځېدل چې په کوم اوښ به عایشه صدیقه سورېده چې هغه اوښ یې اوچت که د هغې لاندې امیل پروت. نو که مطلقا حضور پاک سره د غیب علم وی نو دا په ورته پټه وکنه چې د اوښ لاندې امیل پروت. پخپله فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار، وی ما ته د دیوال نه هغې غاړه پته نه لګي. پخپله فرمایي. او قرآن شریف کې الله یو ځل نه بار بار وی لا یعلم الغیب الا هو، چې د غیب علم صرف الله سره دی. او که حضور پاک تا کوم خبرونه ورکړي دي لکه ما د ابوبکر دا مثال درکړه چې ته معجزه ویل کېږي. معجزه چې کله الله وغواړي وي به او چې نه غواړي نه به. او د غیب علم دې ته وایي چې عالم ته خپل معلوم هر وخت معلومې وي. لکه یو سړی دی هغه د ډاکټرۍ علم لري نو هغه هر وخت په دې قادر دی چې مریض ګوري د څه بیماري د دارو ته تجویز کوي. یا یو سړي ته مثلا یو علمي د کوټې جوړولو نو هغه که د شپې ته ودرې نو کوټه جوړوي او که دروازې هم جوړوي خپل اختیار وي. عالم په خپل علم اختیاري او په معجزه د پیغمبر خپل اختیار نه، کله چې الله غواړي وي به چې کله الله نه غواړي نه به. نو د زرګونو لکونو د هغې څیزونو چې هغه د نظر نه بار دي د هغې خبرونه حضور پاک ورکړي دي خو دا ټولې په طریقه د معجزې ده. یو معجزه نو په سړو کې لومبی اسلام حضرت ابوبکر صدیق بالغانو سړو کې حضرت یو علي صاحب پسې د هغه ورو حضرت جعفر دا هم د ابو طالب زوی دواړه د ابو طالب هغه هم ایمان راوړه. دا جعفر وی د خپل پلار ابو طالب سره روانو وی یو ځای کې حضور پاک په مانځه ولاړ دی او زما ورور علي ورسره ښي طرف ته ولاړ وی ما ته خپل پلار وی ابو طالب چې بچې ورشه هغه یو ورور دی ولاړ دی د ترې د زوی سره بل طرف ته ورسره تو درېږه دا د ملګرتیا کوئ. عجیبه خبره ده، ذهن مې کار نه کوي. بعضې وخت یو طرف ته یو زوی ولاړ دی بل طرف ته تو درېږه ملګرتیا کوئ. وی زه لاړم خدای مسلمان کړم. 5 نمبر کې حضرت جعفر شو. بل یو صحابي دی حضرت طلحه رضی الله عنه، طلحه ابن عبید الله دی وی زه تللی وم یمن ته په یو تجارتي قافله کې. وی یمن ته لاړم وی هلته کې یو د پخوانو کتابونو یو راهب و پادري وی هغه د خپلې ګرجې نه راووت وی بازار کې ګرځېده او چغې یې واله چې د مکې د قریشو څوک تاجر شته تجارت والا. نو یې ما وی چې او زه د مکې د قریشو تجارت والا. وی ما ته وی چې تاسو کې احمد څوک هلک خو د پیغمبره دعوه نه ده کړې؟ وی ما ورته وی چې نه. وی ښه احمد یو هلک دی هغه د پلار نوم عبدالله دی او د عبدالمطلب نوسی دی. دې میاشت کې به د هغه پیغمبري ښکاره کېږي. مخکې نه پیدا دی خو دې میاشت کې به پیغمبري ښکاره کېږي او دې به خاتم الانبیاء د ټولو پیغمبرانو اخیري مهر دنه پس به بل پیغمبر نه راځي او دې به د کجورو وطن ته هجرت هم کوي او که دې ولید نو فورا یې ملګرتیا وکړه. حضرت طلحه وایي چې د یمن نه عالم پیاده مزلې به وې نو یې ما په مکې ته راورسېدم د خپل کلي ته د مکې و دی. نو یې ما تپوس وکړو چې څه نوې واقع خو نه ده پېښه شوې. وی یاره هغه محمد امین او صادق د پیغمبر دعوه کړې بس زه خو پېښم بس دې نه اغلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د حضور پاک په لاس یې بیعت وکړه خدای مسلمان کړ. سعد ابن ابي وقاص ورپسې بل نمبر کې مسلمان شو. هغه څنګه؟ وی د شپې مې خوب ولید داسې خوب مې ولید چې یو تیاره داسې توره تیاره ده چې هېڅ څیز په نظر نه راځي تکه توره تیاره. وی یو خشته رڼا مې ولیده ښکلې رڼا په هغه رڼا کې ابوبکر ولاړ دی. ګوره اوس ښه ابوبکر ولاړ دی او په هغه رڼا کې هغه زید ابن حارثه ولاړ دی د حضور پاک هغه غلام چې مسلمان شوی دی او حضرت علي پکې ولاړ دی او حضرت خدیجه پکې ولاړ دی. ابوبکر علي صاحب زید ابن حارثه او علي خدیجه دا ولاړ دي. نو یې زم ورلم هغه رڼا له وردن شوم هغه رڼا ته وی دې کې راویښ شوم. نو دې لاړ حضرت ابوبکر سره مې دوستانه وه هغه له لاړم چې لکه دغسې رڼا مې ولیده ټوله مکمل تیاره د نظر مې نه لګېد او رڼا مې ولیده او پکې ته م ولاړې خدیجه م ولاړه ده علي م ولاړ دی رضی الله عنهم.
او زید ابن حارثه هم ولاړ دی. نو یې ګوره صبر څه لکې دا رڼا د پیغمبر علیه السلام د نبوت رڼا ده او موږ په دغه رڼا کې داخل یو. وی زم لاړم حضور پاک سره مې بیعت وکړ او خدای پاک ایمان را نصیب کړ. بل نمبر ورپسې د خالدو. خالد دا د سعید ابن العاص زوی دی. دی وی ما یو خوب ولید. خوب مې ولید یو لوی خندق دی د هغې په غاړه ولاړی او خندق کې اور بلیږي، ډېر اور پدې بلیږي په خندق کې. وی زما پلار ماله دیکه راکوي او دې اور ته مې غورځوي او دې کې نبی علیه السلام مبارک نوم هغه مې ولیده. وی راغی دې د مټه ونیوم دا خندق نه مې راکاږي، اور مې ورغورځوي او دې مې راکاږي. وی نبی علیه السلام زورور شو، دې د مټه ونیوم دا اور نه یې خوا کړم. دې کې راویښ شم، چې راویښ شو دې لاړ ابوبکر صدیق لا. ابوبکر دا ټول دوستانه کړی و که نه، دقسې خوب مې ولیده. وی دا خو ښکاره د پلار دې اور ته غورځوي او حضور پاک د اور نه بچ کوي. دې کې څه شک دی؟ د پلار دین ستا د اور د تلو ذریعه ده او د حضور پاک دین د اور د بچ کېدو ذریعه د اور نه دې بچ کوي. ورشه ملګری شه ایمان راوړه. وی لاړم او په حضور پاک مې ایمان راوړه. چې مسلمان شو راغی پلار ته خبر شو، پلار ورته چوکه ونیوه، وی وهه دومره یې ووهه چې هغه چوکۍ پې ټوټې ټوټې کړه او په دې سر سره یې ووه چې واپس به دا دین پرېږدې. وی نه پرېږدم، ما خوب لیدلی دی، قسم دې که دې بوتانو مونږ له څه راکړي، بوت مونږ له اوسه پورې څه راکړل، نه مونږ ته فایده رسولی شي او مونږ د تکلیف او د ضرر نه شي بچ کولی. دې له ولې عبادت وکړم؟ د خپلو لاسو هم دا مورتې جوړې کړې دي او د خپلو لاسو هم کاڼې تراشلې دي، نو د هغې به زه عبادت کوم. وی پلار راپسې بیا کوتک راواغېش، ویې والم. وی ما وی چې بالکل ایمان نه پرېږدم. وی زما د کوره وځه. وی د کوره یې ویستم او وی زما وروڼو ته قسم ور واچو چې د سره به خبرې نه کوې. وی هغې هم خبرې بندې کړې، ډوډۍ هم را باندې بنده کړه، اوبې هم را باندې بندې کړې، د کور نه یې ویستم. وی دې کې مې پلار ناجوړه شو. وی دونه سخت و زما پلار چې د خدای نه یو نظر یې وکړه منښته چې خدایه ته ما جوړ کړه او که دې جوړ کړم نو زه به چټې د هغې خدای عبادت ونه کړم چې محمد د هغې عبادت کوي صلی الله علیه وسلم. زه به چرې د هغې عبادت نه کوم. دې بوتانو ته به یې خدایان وی کړه. وی ما چې دا خبره واورېده، وی ما چې یخ خدایه که زما د پلار دا عقیده وي نو خدای چې د دې مرض نه یې پانسې مړی کړي. وی څو ورځې پس مړ شو. دا ړومبي ړومبي کسانو چې خدای پاک ورته ایمان ور نصیب کړه یو یو مسلمانېږي. حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا د حضور پاک رضایي مور رودل د مور پی شریک دیم خدای مسلمان کړه. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه دیم خدای مسلمان کړه. حضرت ابو سلمہ ابن عبدالاسد ارقم ابن ابي ارقم دا کابر دا خدای پاک مسلمانان کړل. یو یو مسلمانېږي، یو یو لګیا دي پټ پټ مسلمانېږي او د اسلام دعوت بر لا کولاو نه دی، ښه اعلان نه دی شوی، پټ پټ یو یو راځي او مسلمانېږي، حضور پاک سره ملاویږي، خدای پاک یې مسلمانوي. دا پټ لګ لګ یو یو دوه دوه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو حکم وشو، یو اډر ورته راځي، هغه دا چې فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر واعرض څنګه عن الجاهلين. فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. دا خلق پروا مساته کوله ویلانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د صفا په غونډه باندې ودرېد او کوله ویلانه او څنګه اعلان کوي، خلکو ته چغې کړې وا صباحا وا صباحا. دا به هغه وخت کې خلکو دا چغه واله چې دشمن به حمله وکړه. خلک ویرېدل چې ګنې چې دشمن حمله وکړه، لکه د اواز هغې وخت کې لګي، لکه دا فوج چې دا سیرن دغه وخت کې د دشمن د حملې په وخت کې هغه سیرن غږی، هغې سیرن به دا و چې وا صباحا وا صباحا. عموما به د سهار په وخت کې دشمن حمله کوله، دا چغې وواله، خلک ټول لاړل او خلکو وی چې دا خو نبي علیه السلام دی، نو د خلکو خو په زړه کې قدر او نبوت خو لا ډېر ښکاره هم نه دی. د صفا غونډۍ ته حضور پاک وخته او خلک رالل. وی دومره خلک رالل چې که څوک په خپله نه شو راتلی، بیمار به و یا څه چل به و، نو د ځان په ځای به یې زوی یا غلام لېږه چې ورشه څه چل دی. جمع جوړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي لومبې خو خپل ځان مخکې پیش کوي. لبستو فیک، تاسو کې ما 40 کاله څه د پاسه عمر تېر کړ، زه سینګ سړی یم. ما ووایه سینګ یم. په یو ژبه ټول آواز وکړه وجدناک صادقا و امینا، مونږ ته رښتونې مونته او امانتګر. وی ښه یو بل تپوس ته نه کوم، وی که زه تاسو ته ویم چې دې غونډۍ نه پورې غاړه یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي، خبره به مې ومنې؟ وی او بالکل، اگر چې مونږ وینو لښکر نشته
خو چې تی وې منو یې ولې منې دښکر خو تاسو وایئ چې نشته او بیا زما خبره ولې منې وایي موږ په تا تجربه کړې ده چېرته دروغ دې نه دي ویل منو بخ انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم وی د تاسو د یو مضبوط عذاب نه چې تاسو ته مخې ته را روان دی هغې نه م یرو خدای یو ومنئ ما د الله رسول ومنئ او بیا اعلان وکړو ای صفیې د پیغمبر ترور دی خپله ترور وه ګورې لا اغني عنک من الله شیئا د خدای نه دې نشم خلاصولی ایمان دې راوړه نو خلاصوم دې نشم د خلاصولی ای فاطمې که ما نه مال غواړې نو وغواړه در به کړم خو ګورې د خدای نه دې نشم بچ کولی دا آوازونه یې وکړل لومبې د حضور پاک یو تره دی ابولهب هغه راوچت شو وی تبا لک لهذا دعوتنا خدای دې داسې داسې که عیاذا بالله تا ډېر خلک راوغوښتل تکلیف دې ورکړو او کاڼې راواغېش په نبي علیه السلام یې غذار نو ګوره د خپل طرف نه چې غذار وشي پردي ډاډه شي که اسپېرو قرآن شریف کې الله غونو صورت د ده په متعلق نازل که تبت یدا ابي لهب وتب په کومو لاسونو کې چې زما په دې محبوب غذار کړی دی دا د جهنم خشاک دی ښه دا به جهنم ته ځي دا تباه دی نه بری دا مال بچ کی او نه بری تجارت بچ کی سیسلا نارن ذات لهب لمبو والا اور ته ورسېږي او د ښځې متعلق یې وله پیشنګویي ورکړه وی ښځې په مرۍ کې بری پړې پروت او مرداره بشي ښځې هم ډېره ظالمه وه هغې به خشاک راوړه غنو والا خشاک او هغه غنې به یې د حضور پاک په لار کې خپو ته اچولي نو یو ځل د ګېړې راوچت کړی د غنو او په یو تیږه باندې کېښود او دې ځای کې پړې نیولې اوس هم دا بعضې خلک چې دا ګېډي راوړي نو پړې پکې اچولې دي لاسونو کې دې سینې سره کلک نیولې جبریل علیه السلام راغی ګېډي دې دیکه ورکړه د پړې نه ګټې نه شاته یې وغورځو پړې دې مرۍ ته پرېوته مرداره شوه څومبې غذار یې چې غذار یې وکړه مخالفت شروع شو مخکې خو یو براته پټ به مسلمانېده کولاو د تبلیغ اعلان نو شو کولاو شو دشمنان جوړ شو لوی لانجه جوړه شو خاطر زمونږ د خدایانو بد وی زمون خدایانو ته کاڼي وې زمون خدایانو ته تیږې وې زمون خدایانو ته وې چې دې څه نشي کولی دا چېرته کېږي دې پسې دویم نمبر اډر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وانذر عشیرتک الاقربین خپل قوم ته دعوت ورکړه حضرت علي صاحب ته وې داسې وکړه چې دا قوم دې راوغواړه ډوډۍ والا وکړه زه به دعوت ورکړم علي صاحب خپل قوم د حضور پاک چې دې ډوډۍ وکړه ټول یې راوغوښتل ماسخوتن د نبی علیه السلام اراده وه چې خبره وکړم خو ابولهب پکې ګپې شپې شروع کړې دله د خبرو موقع نه ورکړې حضور پاک ورته پته لګیا دی ګډې وډې وایي ګډې وډې وایي ګډې وډې وایي موقع او د حضور پاک عادت به دا و چې بل چا به خبرې کولې دا منځ کې پکې خبره نه کوله چې خلک به چپ شو خبره به یې کوله ابولهب لګیا دی ګډې وډې وایي ګډې وډې وایي او نبي علیه السلام ته اشارې مشارې کوي داسې خبرې کوي او بدناګان ډوډۍ خوړلې دومره خبرې وکړه چې نبي صاحب لاړو موقع ورنه او ترې غږ هم نه شو کولی او چې ډوډۍ خلاصه شوې ځای چې ځو خبره پاتې شو علي صاحب ته بیا ډوډۍ وکړه هغه بیا ډوډۍ وکړه بیا راوغوښتل بیا هغسې لوبه شو بله ورځ بیا راوغوښتل ډوډۍ پې وکړه بیا دوی خبرې ابولهب بیا لګیا دی خبرې ترې کوي نبي صاحب له موقع نه ورکوي خو حضور پاک لږ غوندې راو پیدا کړه زر یې پکې خبره وکړه وایي تاسو زما قوم یې او زه د خدای پیغمبر تاسو له دعوت در کوم چې خدای یو دی د بوتانو سجدې مه کوئ بس ابولهب پکې بیا غوسه شو او نبي علیه السلام ته جادوګر او د کاهن نسبت کوو هغې سپېره د لاسه سیسټم ګډوډ شو دا دومره سپېرو چې د حضور پاک دوه لونه د ده په دوه زامنو واده وې د یو زوی نوم یې عتبه او د بل عتیبه د هغې دواړو زامنو ته وې چې د نبي هم دا لونه ورته پرېږدی دومره سپېرو نو دواړه لونه یې پرې پرېښودی د یو نوم ام کلثوم او د بل نوم رقیه دواړه یې پرېښودی لیکن خدای څه وکړل الله خو ډېر لوی غیرتي بادشاه دی ظلم خدای د چا نه نصیب کوي ظالم که په دنیا کې هر څومره ظلم وکړي خو خدای خو ویني که نه یو سړي لاس کې یو طاقت یې هغه وي زه به داسې کوم نو ستا لاس کې طاقت دی بېشک یو زور خدای در کړی دی لیکن ستا د لاس او د طاقت د پاسه د پروردګار زور شته ګورې داسې ده که نه خدای څه وکړل د زامنو ته یې پرېږدی حضور پاک ته دا دوه لړونه ام کلثوم او رقیه وایي ښه یې ورته پرېښودې څومره لوی درد دی خدای پاک هغه لونه حضرت عثمان ته ورکړې عثمان د هغې د برکت نه نورین جوړ شو د دوه رڼاګانو خاوند داسې سړی خدای ورکړه چې په عربو کې شریف انسان مالدار انسان ښکلی انسان د شرافت پې ختمه وه دغه یو لور یې ورکړه چې وفات شوه دویم یې ورته په نکاح کړه چې هغه وفات شوه ارمان که مې درېیمه وې دا به مې عثمان له ورکړې جنتي له خدای ورکړه خدای نظام دی ابولهب دشمن شو علي صاحب یې د تره زوی دی مسلمان شو جعفر د تره زوی دی مسلمان شو
ابو طالب منی چې پیغمبر دې رښتونه ایمان نه راوړي. لقد علمت ده شعر ده ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما تخپت رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پټولو دینونو کې بهتر دین دی. ما ته پته ایمان نصیب نشو. حضرت حمزه راغی ته ښکار لا د حضور پاک دین تر دی ښکار لته چې د ښکار نه واپس راغی. چا ورته وی ته خو نه وې کنه؟ وی ولې؟ وی اغستا رواره محمد چې دی صلی الله علیه وسلم. ابو جهل ورته ډېرې بدې ردې وویل، ډېره بېعزتي ولا وکړه، ډېر کنځلې ورته وکړل، ډېر استغیث پورې ورته وویل. خو حضور پاک ته د الله حکم دا دی چې ته به دې وخت کې خاموشي کې، جګړه به نه کې، جنګ به نه کې، دا به رستو سره ګورو. څوک چې هر څه وي غږ به نه کې. نو ستا هغه د تره زوی ارواره چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل عمرو ابن هشام یې نوم و، ډېر استغې ورته وویل، ډېرې کنځلې ورته وکړل، ډېر زیاته بېعزتي ورته وکړه. نو دله غصه ورله، دا خو زما واقعي رواره دی، یتیم د پلار نه یتیم پاتې شوی دی، اوس خو لوی دی، خو دا خو ظلم دومره نیغ راغی. ارواره چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل عمرو ابن هشام یې نوم و، ډېر استغې ورته وویل، ډېرې کنځلې ورته وکړل، ډېر زیاته بېعزتي ورته وکړه. نو دله غصه ورله، دا خو زما واقعي رواره دی، یتیم د پلار نه یتیم پاتې شوی، اوس خو لوی دی، خو دا خو ظلم دومره نیغ راغی. تپوس یې وکړه ابو جهل کم ځای دی؟ وایي دغې وخت کې د بیت الله خوا کې په دې حرم کې ناست و، چې څنګه راغی لینده یې اوچته کړه، هغه کور ته لاړه او د ابو جهل دې سر یې راوبروله، وینې ترې روانې کړې. وایي ځکه نه تا زما د رواره بېعزتي ولې وکړله؟ د هغه خپل دین ستا خپل دین، ستا ډوډۍ خو نه خوري، ستا کوټه کې خو نه اوسي، تا نه سوال خو نه کړي، تا نه خو یې نه غواړي، بېعزتي دې ولې وکړله؟ ستا خپل دین د هغه خپل دین داسې مضبوط یې و چې سر نه وینه روانه شوه. بعضې خلک را پاڅېدل او زه مسلمان شوم، د هغه ملګری شوم، را پاسه که لاس کې دې زورې. بعضې خلکو لږ ګواښ کو، ابو جهل خو پوه وي چپ شه، غږ مه کوې، هسې نه په دې اسلام کلک نه شي. خیر دی خیر، مې درواره ډېره بېعزتي کړې ده، ده لکه ځکه غوسه ورغلې ده. حمزه صاحب وایي چې دا خبره مې وکړه، کور ته رالم، وی شیطان وسوسې را واچول، دا خو تا د جذباتو نه فیصله وکړه چې زه مسلمان شم. وی دې وخت کې شیطان وایي چې ګور اسلام راونړوي، مسلمان نه شي، دا دومره خدایان پرېږدي، دا یو پکې د باران خدای دی، دې باران کوي، دا بل پکې د روغ صحت خدای دې خلک جوړوي، دا بل پکې د بچو خدای دې خلکو له بچي ورکوي. دا ټول کارونه څوک کوي جناب؟ دا ګورې الله کوي. اوس هم ګورې بعضې خلک رونو دې زیارتونه له په دې نیت کوي، دا زیارت چې دی دا د پلانکي بیمارۍ دغه جوړوي، دا زیارت پلانکی بیماری جوړوي، دا زیارت پلانکی بیماری جوړوي، جوړونکي د مرضونو څوک دی جناب؟ الله دی. دا زیارت یو نیک سړی ولی الله د زمانې دی چې جمدی او ناجوړه به شو، دی به چا جوړه؟ ټیک ده، زیارتونو له ځای د نیکانو صالحان حضور پاک اعلان شوی وله، خو دا عقیده به نه ساتئ چې د زیارت جوړ کړم، دا به عقیده ساتئ چې جوړونکی مې څوک دی؟ پروردګار. دا د هغوی سوچونه بهر کیفه ویل کې وسوسې دي چې دا دومره خدایان پرېږدم، دا څه مې خولې نه جذباتو کې فیصله وته، ټوله شپه خوب نه راته چې ما خو جذباتي فیصله وکړه چې دې ملګری شم، مسلمان شم، دا عبادت چې ما ټول عمر کړی، دا پلار نیکه دین پرېږدم، دا څنګه چل وکړم؟ وی پروردګار مې زړه ته، وی بیا عالم بیت الله ته، وی الله ته مې سوال وکړل، وی خدای به یې ګورې منه، دا بوتان به ولې شریکان منل؟ سوال یې وکړه یا الله زما زړه ته هدایت وکړه، دې خوا مې یا کلک کړه یا مې خوا کلک کړه، چې دې خوا ګورم د پلار نیکه دین مې دی، ټول عمر به دې خدایانو ته سجدې کړي دي، چې اخوا ګورم اوس مې جذباتي فیصله کړې ده چې زه مسلمان شم، ابو جهل په مخ کې څه وکړم؟ وی هغه سوال مې خدای قبول کړ، وی چې سار شو زړه کې مې د بوتانو نه خدای نفرت پیدا کړ، شرک نه مې خدای نفرت پیدا کړ، او سار وختي ورله خپل واره نبي علیه السلام لا او په لاس کې مور ته لاس کېښود، خدای هغه مسلمان کړ. دې نه لږ مخکې حضرت عثمان خدای مسلمان کړی، دا هغه یو ترور ده، هغې شعرونه وی هغه ترورې، او په شعرونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر ذکر وکړ، او په شعرونو کې د بوتانو بد وی. نو حضرت ابوبکر د ده دوست راغلی، ابوبکر زما یو ترور د هغه خو داسې داسې شعرونه ما ته وی، وی عثمانه ته لا اوسه پورې په اوده کې پروت دی، تا ته محمد نه دی معلوم صلی الله څومره پاک دی، څومره نیک دی، څومره رښتونی دی، تا هغه نه دی، ستا خو ملګری زما ستا خو د لوبو ملګری پاتې شوی دی، او خبرې یې کم ځای نه غلطه ده، بادشاهي خو نه غواړي زموږ نه، مال خو نه غواړي، پیسې خو نه غواړي، دا وایي چې د خدای استاد یم، او دا واقع دي بوتانو موږ له څه راکړه عثمانه، دا خو موږ په خپل لاس جوړ کړل، نو په خپل لاس یو شی جوړوي هغې ته به سجدې کې. حضرت عثمان وایي بس زما کې خدای پاک ایمان واچوي، وی دا خبرې م کولې چې دې کې نبي علیه السلام په لاره را روان، وی حضرت ابوبکر ورپاتې د غوږ کې ورته څه پټه خبره وکړه،
وی راغی نبی علیہ السلام ما ته مخامخ ودرېد او ما له د اسلام دعوت راکړ دیم خدای مسلمان دشمنی جوړه شو جناب ورورو چې د صفا په غونډه اعلان وشو او قوم ته اعلان وشو دشمنی جوړه شو مخالفتونه شروع شو میټینګ وکړه قریشو د دې یو مشر سړی ولید ابن مغیره دا سپینګیری ډېر هوښیار او د تجارت په سفرونو ډېر بار ګرځېدلی د هغه کور کې راغونډ شو هغه ته وایي چې باباجي څه مشوره کوو د دې پیغمبر د نبي صاحب نوم یې واده د ملګري خوره تر ډېرېږي او د حج سیزن را روان دی د بار نه به خلک راځي نو هسې نه چې دوی د خپل دعوت د حج په دې سیزن کې وچلوي او د بار خلک مسلمانان شي او ډلې زیاتې شي په مونږ حمله وکړي دې سره څوک لوی خلک د ته سپینګیری په مونږ کې مشر یې نو تا سره مشوره کوو چې څوک یو کس پکې وي ته تاسو خپلې خبرې وکړئ اخره کې به زه وکړم یو کس پکې پاسېد وي داسې به وکړو چې مونږ به یو خپله داسې فیصله وکړو چې ټولو کې یوه خبرې چې پکې اختلاف نه مونږ به دا ووایو چې دا کاهن دی او دا به مشوره کو لارو کې به کینو چې د بار نه څوک راځي هغې ته به وایو چې یو کاهن دی ګورې خبرې به ونه اثر به د باندې دا ولید ابن مغیره ورته وایي یاره وایي تاسو خو دا وایئ وایي ما کهانت کړی دی او زه پرې ډېر پوه یم او ډېر ګرځېدلی یم قسم دی چې دا دې کومې خبرې کوي دا د کهانت خبرې نه دي دا ټکې مه وایه بل کس وایي ښه مونږ به وایو چې جادوګر دی دی وایي یاره د جادو باندې هم زه پوه یم جادو خو ګر خلکو له کوډې کوي او خلکو له څه شیزونه جوړوي ده کې خو کوډې موډې نشته دی خو داسې خبرې کوي چې څه بل شان خبرې دي یو کس وایي دا به وایو که نه چې دی لیونی دی وایي دا خبره خولې نه ونه باسئ تاسو باید لیونی دی او که چې خبرې واورېد وایي چې دنه خو روغ انسان بل نشته یو کس پکې پاسېد وایي باو چې شاعر دی که نه وایي دا ونه وایه وایي شاعر هم نه دی وایي زه خپله شاعر یم وایي زه شاعر پیژنم د هغه چې کوم کلام د خولې نه وباسي خو شعر نه دی وایي څه ووایو ته څه وایې وایي داسې کار دی وایي دا خبرې مې اورېدلې دي وایي قسم دې داسې ښکلې خبرې چې په دې زړه کې ورننوځي اسمان ته وی خبره رسي خو داسې به وکړو په دې به فیصله وکړو چې خلکو ته به وایو چې جادوګر دی د ځانه به بس یو خبره ورپسې جوړه کړو نورې خبرې د جادو نه دي ګوره په دې کار ونه شو چې خلکو به ته به دوی وی ګورې مونږ کې یو جادوګر دی او داسې خطرناک جادو یې دی که چا د ده خبرو ته غوږ ته اسم خبره راغله نو ګورې جادو به پې چلېدلي دا پراپېګنډې به یې کړو د دې مشر عتبه د مکې لوی سردار هغه ته یې ویل یاره ته دا مهرباني وکړه چې د نبي علیه السلام سره څه خبره اتره وکړه که ښځه غواړي ور به کړو که بادشاهي غواړي بادشاه به یې کړو که مال غواړي مال وله ورکوو خو مهرباني دې وکړي دا خو لویه لانجه ده زوی د پلار سره مخالف رور د رور سره مخالف او لویه مکه کې ډله بازي جوړه شوه عتبه راغی حضور پاک ته کېناست وی قوم دې را لېږلې ما او ته مهرباني وکړه مونږ سره جوړه وکړه که ته بادشاهي غواړې نو فیصله دا کوو چې د ټولې مکې بادشاه کوو که ښځه غواړي یو غواړي دوه غواړي هر څو چې غواړي ګوته کېده د چا په لور عدته کوو مونږ له شرم نه دی ستا یو ښه خاندان دی ښه نسب دی هېڅ شرم نشته او که چېرته مال غواړې نو ته خولې نه وباسې چنده ډله کوو خو پیسې دله جمع کوو مهرباني وکړه دا مسلې دې پرېږدي حضور پاک مبارک وته د قرآن شریف څه آیتونه وایي وی کاکاجي زما خبرې ورواره ووایه نو د قرآن شریف آیتونه یې ورته تلاوت کړه سورې حامیم چې دې آیت لره ورسېده فقل انذرتکم فإن تولوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود که دې خلکو تا ته شا کړه د قرآن شریف آیت دی که تا ته یې شا کړه دا ورته ووایه چې د تاسو د هغې عذاب نه یاروم چې کوم په عادیانو سمودیانو راغلی چې دی ووي نو عتبه لاس راویسته او د نبي علیه السلام په خوله مبارکه یې کېښوده وایي بس ګورې دې نه مخکې لاړ نه شي چا ورته یې ولې وایي داسې شومه چې ما وې دا د عادیانو سمودیانو عذاب جوړ بس اوس را روان دی راځه لا پاسې چې پاسې د ابو جهل ملګرو سره ناست و وایي په کاکاجي م اثر معلومېږي وایي چې ته یو شان و چې را روان دی بل شان دی جادو پې اثر کړی دی رنګ یې بدل دی چې څنګه راغې دا عتبه دې قوم سره کېناسته وایي داسې کار دی چې زه په ټوله دنیا ګرځېدلی م هر څه مې لیدلی دي دا دې چې څه وایي که نه دا رښتونې خبرې منو یې ورسره نه نه منو خو دا رښتونې خبرې دې پرېږدی بس غم غرض پې مه ساتئ که چا مړ کړ مونږ به دې خلاص شو عیاذا بالله او که دې په چا غالب شو نو خو زمونږ د قوم سړی دی د ده غلبه خو زمونږ عزت دی که نه په دې طریقه زما وروڼو د اسلام ورو په طریقه دا خورېږي وروره ښځې راځي خدای مسلمانوي حضرت عمار راغی خدای مسلمان عمار ابن یاسر پلار یې خدای مسلمان کړ مور یې د بیبي سمیه خدای پاک مسلمانه کړ او څونه ظلمونه وشو الله اکبر نشم ویلی درته خوله مې نشي ویلی چې حضرت سمیې سره څومره ظلم وشو
مسلمانه شوه، دا یوه خپۍ وله یو پړي پورې وتړله او دا بله خپۍ وله بل پورې وتړله او دا یو پړی د یو اوښ پورې وتړه او دا بل پړی په بل اوښ پورې وتړه او دې خوا یو اوښ روان کړ بل یې دې خوا روان کړ او په دامیان باندې غریبه وشلوله. اسلام یې پرېنښه، ایمان نن زمونږ څه ایمان دی؟ څومره خوارۍ شوي دي د ایمان دپاره، څومره تکلیفات برداشت شوي دي. صحابه څومره لوی قربانۍ ورکړې دي. بیبي زنیره د ابو جهل وینځه ده، بوډۍ ده تکه توره په کونټۍ ګرځي، مسلمانه شوه. ابو جهل چې به سپېړه ورکړه غریبي باندې به څلور پنځه سانټۍ وړی، دیکه به یې ورکړه سانټۍ به پرې وړی. زخمي ده زخمي او علاج به څوک کوي؟ وینځه ده غریبه، هېڅ څوک نشته، بې کسه بې څوکه ده. لاس به یې مات شو، لاس نو پلستر نشته چې څوک یې ورته واچوي، ډاکټر نشته چې نشه وله ورکړي، زر به یې لوپټې نه پړیو اوښلو او لاس به یې په غریبې ځان له ورکړم. څوک نشته چې څوک تړلو والا له خو بوځي، پړی به یې وله مړی کې واچو او غلامانو له به یې وکړي په دې لارو کوڅو کې راچاږي. جامې به یې ترې ویستې غریبې نه، ښځه ذات وه، ایمان پرېږده نه پرېږده. ما ته پته لګېده، زما زړه دا وایي چې الله یو دی، څنګه ویم چې درې دي؟ زما زړه دا وایي چې دا د پیغمبر د خدای استاد دی، څنګه ویم چې نه دی؟ زما زړه وایي، زما رګ ټوپونه وایي، زما وینه جوش کوي ټوپونه وایي چې الله یو دی، څنګه ویم چې دوه دي؟ څنګه بت ته سجده وکړم؟ الله پیدا کړی هغه کاڼو ته ولې سر ښکته کړم؟ لرګې یو ځل اوچت کړه په دا سر یې واله غریبه، چې په سر یې واله نظر یې لاړ ړنده شوه، پیغور یې ورکړه. ځکه نه وي زمونږ د خدایانو بد وی څنګه ړندې کړې که نه؟ زه خپل خدای ته دې وایه چې دې اوس جوړه کړي. دې غریبې تپ 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 باندې کوټې ته لاړ، دننه شو. اوس چې پردی وینځه ده، بې کسه بې څوکه ده، هېڅ څوک یې نشته، نو دا غریبه چې په سترګو ړنده شوه، دا به اودسماتي سره څه کوي؟ متیا سره به څه کوي؟ څوک به یې بوځي؟ د ډوډۍ به ونه خوري، لوږې نه به مړه شي، اوبه به ونه څکي، تندې نه به مړه شي، اودسماتي سره به دا غریبه څه کوي؟ اوس څوک خو شته نه که نه چې څوک یې مټه ونیسي اودسماتي لی بوځي، او په سترګو ړنده او پردي کور کې دښمن په کور کې ده، کوټې ته ننوت او چې څنګه ننوته نو الله ته لاس وچت، الله ستا دپاره زه ډېر ووالی شوم، الله ما تا ته لاس ترې پورته کړ، ما یې نه کړ، لاس مې مات شو، ما په لوپټه ځان له وتړ، ما تا ته فریاد نه دی کړی خدایه چې زما لاس مات شو، دا لاس را راوړه، په مې سانټۍ واړولې، ما تا ته نه دی ویل. ما نه کمیس پرتوګ ویس بربنډی کړم، ښځه ذات دی، او راکې پړي واچولو په دې لارو کې راښکم، زخمونه مې په وجود جوړ شو. ګورې الله درته مې نه دي ویلې چې خدای زما مدد وکړه، سوال مې درته نه دی کړی، مې زما رب زما خو وینې کړه، اوس یې په سر ووالم او ړنده شوم. خدایه بیا هم درته نه ویم، ته مایل چې ته خوشحاله الله، پروا مې نشته. الله اکبر، ایمان دی، هېڅ پروا مې نشته، خو خدایه یو څیز دی، ستا پیغور یې راکړه چې خدای ته ووایه چې دې جوړه کړي، نو دا خپل زخم برداشت کولی شم، دا مات اډوکي برداشت کولی شم، دا بیجابي برداشت کولی شم، دا سانټۍ او زخمونه برداشت کولی شم، الله ستا د نوم پیغور نشم برداشت کولی. خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي. پروردګاره دوه خبرې دي، یا خو مې الله جوړه کړه یا مرګ راکړه چې دا ستا د نوم پیغور نه. الله ډېر غیرتي بادشاه دی، له الله سې په مخ نور اخکلې چې خدای ورته سترګې واپس جوړې کړي. نو بار راووته، وی څنګه ووایې خدای ته چې دې جوړه کړي؟ وی جوړه کړم، ما ورته ووایې دا څوک تیری دا دوه دي، دا ابو جهل شیطان یې راخلاص کړي. څومره قربانۍ ورکړي، ښځه څونه ورکړي، څلور څومره ورکړي، وطنونه پرېښودي شو، کورونه پرېښودلی شو، وطن، کور، ښځه، بچې، مور، پلار، هر څه پرېښودلی شو. څه دپاره پرېښودلی شو؟ ایمان دپاره، اسلام دپاره، دې پرېښودلی شو. جهادونه شو، سرونه قربان شو، ښځې کونډې شوې، ماشومان یتیمانان شو، څه دپاره؟ اسلام دپاره. د رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شو، څه دپاره؟ اسلام دپاره. موږ نه مفتو کې روان دي. هغه اسلام چې د دواړو جهانو مبارک سردار باندې د هغې د لاسه وینې بهېدلې، هغه اسلام چې حضور پاک ته دوه لوڼه چړلې شوي، موږ نه مفتو کې روان دي. موږ خپله لاسه موږ نه روان دي، د خپله لاسه توجه موږ نه ورکړو. اسلامي احکام موږ د خپلو لاندې کړل. هغه پیغمبر چې کوم شریعت راوړی دی هغې پورې ټوقې کوو. د هغه پیغمبر دین او شریعت چې راته کوم عالمان بیانوي او غالبانو پورې ټوقې کوو. هغه شریعت او دین له چې کوم دعوت والا رونه موږ بلي هغې پورې موږ ټوقې کوو. هغه شریعت والا چې څوک لګیا دی په تسبیح وړي هغه پورې موږ ټوقې کوو. دا هغه شریعت شعارګیري پورې ټوقې کوي. دا هغه پیغمبر ښکلې پټکې چا په سر دی هغه پورې خنداګانې کوي. دا هغه ښکلې پیغمبر چې د ښځو له کومه برقه او ستر او پرده لازمه کړې ده هغې ته موږ ټوقې کوو. دا ولې موږ ظلم کوو؟ دا خو زه وایم چې د هغې صحابو
د وینو سره غداري ده دا هغه بیبیانو د وینو سره غداري ده دې به خدای تپوس کوي قیامت پر ورځ خبره خو پاتې نه ده دې تپوسونه به کوي بهر کیف د مارونو دا د حضور پاک مبارک په لوی محنت باندې او د حضور پاک مبارک د مرګرو په لوی قربانو باندې دا دین مونږ ته رارسېدلی دا ساسانه خبره نه ده دا د غنو په شپولونو غریبانان ګرځېدلي او د اوسپنو په سیخانې مزلې کړي دي مونږ ته رارسېدلي موږ نه ډېره معمولي مطالعه ده ډېره معمولي مطالعه موږ هغې ته هم تیار نه باقي خبره به انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې درته بیان کړم حاجی محمد انور صاحب دا بیمار دی الله دې وله شفا ورکړي او بالکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې تور سپینه جنډه د برګ رګ جنډه د نبی علیه السلام په یو جهاد کې جنډه وه دا په حدیثو کې ثابت دي ترمذي شریف کې شته دا خو تاسو د طالبانو سوال دا مهرباني وکړئ چې د طالبانو سوال مه کوئ دا خو د عوامو مجلس دی نو دې کې علمي تپوسونه مه کوئ او که څوک د علمي تپوسونه کوي نو بیا ما له راشئ مازدیګر د کورې ما د لمانځه نه پس رانه تپوس وکړئ نو دا اوس لوی تفصیل دی کړی میلاد النبي او عرس او سیرت النبي او عید مې دې کې څه فرق دی او دا کم جایز دی او کم نه دا خو ځان له درې جمعې تقریر دی ځان نه منه تپوس وکړه موبایل کې قرآن شریف آیات لیکلی شوي نو هغې له په پلیت لاس باندې ګوتې وروړل ګناه ده موبایل کې کوي نو خیر دی پروا نشته خو دی کې که یو سړی ډیلیټ کوي نو پروا نشته خو دا مهرباني کوي چې موبایل کې بعضې خلکو داسې رنګونه اچولي چې یا خو د ګناه رنګونه د ګانو په نمونه دا مه ساتئ او یا پکې بعضې خلکو آیاتونه اچولي نو چې رنګ راشي هغه آیات شروع شي نو دا ما اچوئ د هغې وجه دا ده چې یو خو د دنیا د کاروبار او د دنیا د مقاصدو لپاره قرآن شریف استعمالول نه دي پکار دیم دا دی چې بعضې وخت کې هغه رنګ له ټک ورکړي نو په داسې ځای کې هغه آیات کټ شي چې معنا ته یې ګورې ډېره زیاته خرابېږي او د خدای د آیت بېادبي پکې راځي په نیمګړی کې کټ شي او بې التفاتي د خدای د آیات سره هم راځي نو داسې مه کوئ موبایل نه ښې پیدې والې خرابې پیدې ترې مه اخلئ تلاوت پرې واورئ د علماو تقریرونه پرې واورئ ګندونه پرې مه ګورئ پرې ګندونه اورئ دا ګناه ده دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي پروردګاره بعضې دوستان ملګري بیماران دي هغې د دعاګانو دپاره درخواست کړی دی الله چې څومره ملګري بیماران دي پروردګاره ته وله شفا ورکړي سار یو ملګري راغلي و حافظ صاحب هغه ته څه مشکلات او څه حاجتونه دي مشکلات یې الله وساتې حاجتونه یې پوره کړي الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي ای ربه زموږ په زړه کې ایمان او اسلام راسخ کړي خدای د حضور پاک سره محبت مینه عقیدت زموږ نور سیوا کړي او سب بعضې پریشانۍ دي بعضې دوستان دي هغې ته دعا وکړئ چې خدای هغه پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدلې کړي الله ته موږ د غمونو نه وساتې د فتنو نه مو ساتې د مصیبتونو نه مو ساتې د خپل قهر او غضب نه په دواړه جهانه کې په امن او امان کې وساتې زموږ د ټولو د حضور پاک زیارت او ملاقات نصیب کړي د بیت الله ملاقات نصیب کړي الله که څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې ټول له شفا ورکړي که څوک په رنځونو پریشانو کې مبتلي هغه وله په خوشحالو باندې بدلې کړي اله العالمین که د چا اختلافي په اتفاقي وله بدل کړي د چا دشمنۍ وي پر هغوی بدلې کړي ته زموږ نه راضي شي ربه زموږ عبادت سره شوق پیدا کړي زموږ د ګناه نه زړه تور کړي که څوک کاروباري ملګري دی الله کاروبار کې برکت پیدا کړي که څوک ملازم پیشرونه دي هغې په تنخواګانو ملازمت کې برکت پیدا کړي او زموږ په عمرونو کې بچو کې ځوانو کې الله برکت پیدا کړي او تم د هر قسم مصیبتونو فتنو آفتونو د دنیا او د آخرت د پامن کې وساتي بشیر جانه تاسو ووایئ یو ملګری دی د پېښور هغه دعا غوښتې وه څه حاجتونه یې الله دې ورله پوره کړي اخر وخت کې دې الله په خولې دا کلمه نصیب کړي